السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشاله وئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. یو ځلې بیا ستاسو لپاره موږ ویډیو راوړله. د ډریل مشین کوایل به موږ مکمل وائنډنګ کوو. د دې ټوله طریقه به زه تاسو ته ښیم، خو برای مهرباني که تاسو زموږ چینل ځان سره نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې در رسي. ګوره دا ډریل مشین چې کوم کوایل دی، ګوره دې لاول له موږ کټ کو زوړ تار چې کوم دی هغه ته موږ لرې کړو. دې نه موږ ګوره دې کې موږ کاغذ کېښودو. بیا بر دې تاسو په دې طریقې سره پرمه والئ. پرمه چې اخلئ ګورئ نه بالکل دومره یې دې سایز ته وګورئ ښه، چې ډېره زیاته غټه هم تاسو نه اخلئ ځکه چې بیا کوایل ډېر غټ شي نو د هغې د وجې نه کوایل چې کوم دی ګرمایش هم کوي. بیا به ګوره دی له موږ چې کوایل چې کوم جوړ کړی دی نو دې دا تار چې کوم دی 27 نمبر تار نه 170 چکرې دي. 27 نمبر وایر 170 چکر، صحیح ده. لکه اکثر شي چې ته تار 28 کې هلته چکر سیوا کې 180 کې نو بیا زور چې کوم دی هغه ډېر زیات کم کوي. د دې اوریجنل فارمولې چې کوم ده ګوره د 27 نمبر تار نه 170 چکرې دي. بل دې سټیټر ته ګورئ، اکثر ځینې ډریل وي په هغې کې سټیټر وړوکی لګېدلی نو د هغې دپاره بیا دغه چکرې نه دي، صحیح ده. د دې سټیټر په مطابق چې تاسو ته کوم ډریل هم راځي نو د هغې بیا دغه چکرې ګوره اکثر د ځینو سټیټرو دا کوم چې دا کوایل ورلېږي دا سلاډ ډېر زیات تنګ وي که نه، نو په هغې کې بیا 28 نمبر تار نه 180 چکرې لګي، صحیح ده، یا 170 چکرې د 28 نمبر نه. نو سلاډ ته ګورئ. بل ښه فارمولې تاسو ته دی چې کله تاسو ته یو ډریل مشین راځي او هغه سوی نو دا کوشش کوئ د هغې اوریجنل چې کوم مخکې جوړ شوی د هغې هغه چکرې شمارئ چې دې څو چکرې ورکړي دي، د دې په دې کې څومره کار کړی که نه، نو په هغه حساب سره بیا دا تاسو دا ډېر په اسانه سره جوړولی شئ، صحیح ده. بل دا طریقه را ګوره چې کله هم تاسو دې ته کوایل ور واچوئ دا یو سیټ چې کوم کاغذ دی دا به پول کټ کوئ، صحیح ده. او بیا به دا بل چې کوم دی دا به پرې راواړوئ نو په دې طریقې سره ډېر صحیح پریس کېږي. اکثر داسې چې دواړه کاغذونه یو سیټه پریس کړي بل سیټه پریس کړي نو هغه صحیح نه پریس کېږي، صحیح ده. نو په دې طریقې سره دا تاسو ډېر په اسانۍ سره پریس کولی شئ. دا یو کوایل زموږ سره پوره شو او بیا په دې طریقې سره دا بل کوایل چې کوم دی هغه هم ور واچوئ ځکه بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي. ګوره دې سره دلته موږ ته دویم کوایل چې کوم دی هغه په دغه طریقې سره موږ دې ته ورفیټ کړی دی چې کله ستاسو فارمولې سیټ وه نو بالکل ستاسو کوایل چې کوم دی د هغه په سلاټ کې هم ښه برابر په اسانۍ سره وفیټ کېږي. اکثر فارموله غلطه وي نو د هغې په وجه باندې بیا کاریګر چې کوم دی هغه ډېر مشکل په زور باندې دا کوایل چې کوم دی هغه ورفیټ کوي، صحیح ده. په دې طریقې سره بیا به تاسو کاټن تار راواخلئ او په کاټن تار باندې به دا وتړئ. یو سیټ او بل سیټ ګوره په دې طریقې سره به وتړئ. دا یو تار به دې سره وباسئ او دې بل کې به ور به ورکئ. په دې طریقې سره به یو کوایل هم وتړئ او دا بل به هم په دې طریقې سره وتړئ ځکه چې دا کوایل چې کوم دی دلته پنکه لګېدلي نو اکثر کوایل یا بار شي نو پنکه یې وایي ډایرکټ کټ کېږي، صحیح ده. په دې طریقې سره به کوایل ضرور تړئ. دا زموږ سره ګوره کوایل چې کوم دی هغه تقریبا پوره کېدو والا دی. بیا به دې نه داسې شی وکړئ دې له به سلیوګان راوالی ګورئ نه دې له موږ فکس سلیوګان کټ کړي دي د 4 واړو تارونو له به سلیوګان ورولئ، صحیح ده. خو کوشش کوئ چې سلیو لاندې صحیح ورکوز کړئ. اکثر یا باري واپس را درې کېږي نو بیا به په ټای بیلټ باندې ښه په صحیح طریقې سره وتړئ چې دا سلیو دې نه را درې کېږي نه دا تار زور هم بیا نه الي. بیا به ګوره دا فټ کوئ. نو په دې طریقې سره ګوره دا موږ فټ کوو ځکه چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي. عام ساده فټینګ دی. خو زموږ مقصد په دې ویډیو کې دی چې اصل کې د اوریجنل کوایل چې کوم اوریجنل فارموله ده موږ هغه تاسو ته په دې کې ښیو، صحیح ده. ځکه نور د فټ کېدو طریقه چې کوم ده نو هغه چې ته موږ بیا ویډیو ډېرې زیاته اوږده کېږي نو د هغې باوجود نو تاسو سره دا ویډیو لږه لنډوم. ځای ګوره دا ډریل چې کوم دی زموږ سره پوره شو. بالکل فارورډ ریورس چې کوم دی هغه هم برابر دي.
بالکل ښه زبردسته کار کوي. دا ډریل زموږ سره بالکل پوره شو. په دې طریقې سره تاسو ډریل ریوینډ کولی شئ. ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. مکمل ارمیچر چې کوم دی د هغې باره کې به زه تاسو له هم ویډیوګانې راوړم. خو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې درسي. د راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.